محترم مسلمانان د ټولو حاجتونو دپاره د سورت یاسین بهترین علاج او سورت یاسین یو طاقتور سورت دی محترم هر چاله ورځي دا دې طریقې څخه چې کوم انسان د سورت یاسین دا وظیفه وکړي نو محترم مسلمانانو الله جل شانه به د انسان لس قسمه حاجتونه پوره کړي او دا لس قسمه حاجتونه چې په هوا کې نه دي محترمو چې بس په هوا کې تاسو ته ما دا خبره وکړه بس تاسو واورېده نه دا بس په یقین سره به الله تعالی ستاسو لس حاجتونه پوره کوي او تاسو بې فکره شئ انشاءالله بې فکره ژوند تېروئ دا لس فایدې به تاسو ته الله جل شانه ضرور درکوي نو محترم مسلمانانو دا وظیفه یعنې د سورت یاسین دا وظیفه خامخا انشاءالله وکئ الله تعالی به ستاسو انشاءالله لس حاجتونه پوره کړي او لسو خبرونه به الله تعالی تاسو خلاص کړي نو انشاءالله چې دومره بهترین او صرف یو پیره سورت یاسین تلاوت دی بس یو پیره سورت یاسین تلاوت وکړئ او الله تعالی به دا لس فایدې درکړي او انشاءالله دا لس پیدې داسې دي چې تاسو اوس واورېدلې که نه نو تاسو به د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږئ چې یاره واقعي الله جل شانه دومره مهربانه ذات دی چې په یو پیره سورت یاسین سره الله تعالی دومره غټې او لس پیدې الله تعالی انسان ته ورکوي نو محترمو داسې منګړت خبرې نه دي بلکې دا بهترینې او هغه خبرې دي چې کم په حدیث او په قرآن کې او علماو ذکر کړي دي راځئ دا لس پیدې را سره ووړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي سعودي عرب کې دي دوبۍ کې دي امریکا کې دي زما رونه خویندې دي او الله تعالی دې هغوی ته اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي الله تعالی دې دغه ټولو مسافرو له ډېره اوږده زندګي ورکړي الله تعالی دې خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي او الله تعالی د تمامو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي یقینا چې ډېرو دعاګانې درته کوم الله تعالی دې قبول کړي او قبلوي به انشاءالله زموږ امید د الله تعالی د ذات ته دی محترمو نن زموږ د سورت یاسین وظیفه دا سورت یاسین یو فیره ووایئ او بې فکره انشاءالله ژوند تېروئ دا سورت یاسین فایدې تاسو واوره چې دا لس فایدې به تاسو ته الله تعالی انشاءالله درکوي هر لس فایدې به الله جل شانه ستاسو په ژوند کې شاملې کړي لومبنی فایده کم انسان چې واده نه دی شوی او دا وظیفه وکړي یو فیره الله تعالی به د واده بندوبست وکړي دله به الله تعالی د واده اسباب پیدا کړي دویم نمبر فایده یې دا د محترم مسلمانانو چې په قید کې څوک دي که نه په هر ځای کې دي په هر وطنونو کې دي دلته دي نو هغه له به الله تعالی د قید نه رها ورکړي دی به زر تر زر انشاءالله الله تعالی رها کړي دریم نمبر فایده یې دا د محترم مسلمانانو چې څوک قرضدار دی او دا وظیفه وکړي الله تعالی به د انسان قرضونه د خپلو غیبانه او خزانو نه ادا کړي هغه خزانې ډېرې ډکې دي او زما او ستاسو قرضونه او زما او ستاسو حاجات ډېر زیات واړه دي کوچني دي الله تعالی به انشاءالله ادا کړي څلورمه فایده یې محترم مسلمانانو دا ده چې یو انسان وږی دی تږی دی د سره پیسې نشته مال ورسره نشته د سره د ژوند تېرولو اسباب نشته نو محترمو د یو پیره سورت یاسین په دې طریقه ووایي الله تعالی به دې سیراب کړي دله به رزق ورکړي دله به الله تعالی اوبه ورکړي دله به الله تعالی هر قسم خوراکونه ورکړي پنځم نمبر فایده ده د محترم مسلمانان یو انسان دی مسافر دی یا مسافرۍ باندې ځي یا مسافر دی کار روزګار یې نشته دی نو دا سورت یاسین دا وظیفه چې وله وکړي نو هغه ته به الله تعالی سفر به هم آسان شي سفر نه به الله تعالی په ښکلي انداز سره خپلو کوچو ته خپلو بیبیانو ته خپلو کورونو ته راوستلی کړي شپږمه فایده یې ده د محترم مسلمانانو چې څوک یریږي د دشمن د لاسه یا د خپل چم ګاونډ د لاسه تنګي یا د خپل رشتهدارانو د لاسه دی په امن کې نه وي دته خوف وي دته یره وي دته تکلیف وي د نورو خلکو نه نو کوم انسان دا وظیفه وکړي الله تعالی به درته امن ورکړي د به الله تعالی ذمهوار شي او د چا چې الله تعالی ذمهوار شي محترمو نو هغه سره به هېڅ د دنیا خوف او یرې فکر به نه وي اومه فایده یې دا د محترم مسلمانان یو انسان دی وږی دی د ولږې حالات دی یا واده ده یا خادي ده او دغه رنګې د سره څه هغه مراعات نشته دی نو دی د یو پیره سورت یاسین ووایي الله تعالی به دی انشاءالله تمامو څیزونو کې برکت واچوي اتمه فایده یې دا د محترم مسلمانانو د چا سره لباس سم نشته دی یعنی د دې غریب دی لباس یې نشته دی جامه کپړه پیزار نشته یا د هغې ورسره پیسې نشته نو انسان دی ووایي او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړي الله تعالی به ورته بهترین انعامات ورکړي نهمه فایده د محترم مسلمانانو د چا زوی ورک شوی پلار یې ورک شوی پیسې ته ورک شوي قرضدارو ته ګیرې کړي نه ورکوي یا دغه رنګې نور څیزونه داسې دي چې دا یره ورسره وي چې دا به میلو شي او که نه نو هغه دا وظیفه وکړي انشاءالله ورته به میلو شي او اخیری لسمه فایده یې دا د محترم مسلمانانو
چې څوک وفات کیږي یا څوک بیمار وي او د هغه خواله لاړ شي او دا سورت یاسین دا وظیفه وکړي نو هغه به الله تعالی اسانه سره د هغه مشکل الله تعالی اسان کړي. نو دا 10 پیرې تاسو واورېدلې. اوس په دا وظیفه څو وارې کوئ او کم وخت کې به یې کوئ. نو محترم مسلمانانو د سورت یاسین دا وظیفه به تاسو د سحر نفس چې کله مونځ وکئ یو پیره به سورت یاسین وایي یو پیره او د ټولو مقصدونو کې چې کوم ستاسو مقصد دی هغه مقصد الله تعالی ته وړاندې کوئ. و مالک الله زما خو دا ستا د کلام تلاوت وکړو الله او دا خبره ما اورېدلې ده الله چې دا فضیلتونه ته ورکړي الله. نو الله دا خبرې چې چا کړي هغه هم دروغ نه وي. الله تعالی ستا د کلام هم نعوذ بالله دروغجن نه دی. الله تعالی ستا ذات هم حقیقت والا ذات دی او ورکړې والا ذات دی. الله نو ما د خپل در نه خالی لاسونه مه بوځه. الله ما ډېر وظایف وکړو ډېرې دعاګانې مې وغوښتلې الله تعالی زه نه امیدي هم نه کوم الله زه ستا د ذات نه ناشکري هم نه کوم الله ستا د رب د او ستا د ذات نه مې امید دی پوره الله تعالی چې ته زما د حاجت پوره کړې او زما دا غږ او واورې مالک الله او ما نه امیده مه بوځي. الله تعالی ته ډېر فریاد او جړا سره انشاءالله هر سحر مو نفس یو پیره سورت یاسین وایي او انشاءالله دا دعاګانې ځان له غواړئ انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. او انشاءالله مو هم تاسو ته روزانه مدرسه کې د سورت یاسین د سورت رحمان مزمل او دغه رنګې نور ختمونه جاري ساتو روزانه تاسو له کوو. د الله تعالی د رضا دپاره الله تعالی دې هم قبول کړي او الله تعالی دې ستاسو دپاره غټه سرمایه وګرځي د آخرت او د دنیا. او محترم مسلمانانو دعا چې کله هم غواړئ دا یو دعا پکې خامخا غواړئ الله تعالی د دنیا او د آخرت خیرونه راکړي. الله د دنیا او آخرت خیرونه راکړي. الله تعالی د دنیا او د آخرت د مصیبتونو تکلیفونه مې الله تعالی وساتي او مې ساتي خو د ټولو مسلمانانو سره مې الله تعالی وساتي. دا دعاګانې انشاءالله خامخا غواړئ. ما عاجز فقیر ته هم دعاګانې کوئ ځکه زه تاسو ته کوم نو تاسو ما ته کوئ چې الله تعالی زما هم حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساتي. الله تعالی مو تمام حاجتونه تمام ضرورت مقاصد پوره کوي. دې وظیفو سره سره محترم او تقوا اختیار کوي. تقوا چې چا کې راله هغه کامیاب دی په دنیا او آخرت باندې. تقوا چې چا کې رانله هغه سره اگر کوم مال ډېر وي جایداد سره ډېر وي ته به سکون نه وي ته به خوشحالي نه وي. نو ټول سکون او خوشحالیانې او ټولو حاجتونو پوره کېدل دا په تقوا کې الله تعالی ږدلي. نو څوک چې تقوادار شو پوه شي چې الله تعالی ټول مصیبتونه او تکلیفونه ختم کړه. الله تعالی مو خوشحاله ساته. الله تعالی مو آباد لره. الله تعالی مو د دواړو جوانو خوشحالۍ کامیابۍ نصیب کړه. الله تعالی زموږ د ټولو مسلمانانو د حیا او د عزت زما او ستاسو خیال